طالبانو ورونو دلته نبی علیہ السلام اوبه وچکلي وهو قائم د زمزم اوبه یې وچکلي په ولاړه باندې. طالبانو ورونو دلته شارحینو او محدثینو علماو یو لوی جنجال کړی ده. هغه دا ده چې په احادیثو کې د دې منع راغلې ده چې تاسې په ولاړه اوبه مچ کوئ. ډېرو احادیثو کې د دې منع راغلې چې په ولاړه اوبه مچ کوئ، او دلته رسول صلی الله علیه وسلم دا اوبه او د اوداسه نه پاتې اوبه رسول الله په چا چکلي دي؟ په ولاړه چکلي دي. اوس طالبانو بعضې علماو دا جمع د احادیثو داسې کړې ده چې احادیث د جواز د اثبت دي د احادیثو د نفي نه. یوه جمع بعضې علماو داسې کړې، یوه جمع علماو داسې کړې چې احادیث د نهي چې د هغه منسوخ دي، احادیث د جواز دا ناسخ دي. بنا بر هر تقدیر طالبانو راجح رایه دا ده، د موږ د احنافو راجح رایه دا ده. فکر ته مو پام وي طالبانو، اوبه چکل په ولاړه باندې جایز دي خو مکروه تنزیهي دي. اما دوه اوبه بدون د کراهیت تنزیهي نه جایز دي، چې هغه یو د اوداسه نه پاتې اوبه یو د زمزم اوبه. دا په چا باندې چکل؟ په ولاړه باندې چکل بدون د کراهیت نه جایز دي. صحیح ده، خو افضل یې سره قند دي په ناسته. ګوره نورې اوبه په ولاړه چکل مکروه دي، دغه دوه اوبه په ولاړه چکل مکروه نه دي، جایز دي، خو افضل کم دي؟ په ناسته باندې. همدا طالبانو د موږ د احنافو مذهب. زه اوس که تاسې فکر وکړئ حاجي صاحبان چې له حج نه راسي او چې زمزم اوبه ورته کېږدي ورې مخامخ ودرېږي قبلې ته مخکې، دا طالبان سې له ځان رسول علیه السلام چې درېدلی طالبانو د نفس جواز دپاره د افضل په چا باندې؟ دا د موږ د احنافو مذهب د طالبانو دې مسلې ته فکر وي چې بیا غلط نه سي، جګېږئ به نه ورته. ګوره اورې درته په ناسته باندې افضل دي. رسول الله چې چکلي نفس د جواز دپاره یې